نن په تحصیل چغرزی رهایش مولانا سید الرحمن عبدالسمی حاجی عبدالفتاح سنگرئی کې دستار فضیلت ختم بخاری شریف د یو خوندور پروګرام تابع شوی و. په دې پروګرام کې و کسانو د مختلف مدارسونو علم حاصل کړو. په دې بابرکت پروګرام کې علماء کرامو भरपूर شرکت کړي وو. مولانا شمس العارفین صاحب، مولانا فضل حکیم صاحب، مولانا بختی سمیر صاحب، مولانا اسرار احمد، مولانا لیاقت صاحب، مولانا مفتی سلطان صاحب، مولانا امیر اکبر صاحب، مولانا نجم عالم صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، مولانا سلمان صاحب او د نورو مشرانو او کشرانو شرکت کړي وو. نور تفصیل په دې ریپورت کې. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. عزت مندو نن چې زه محفل ته وګورم نو ما ته د ډېرې خوشحالۍ نه جړه راشي، سترګو کې مې اوښکې راشي، ابدید شم چې دا څه د خوشحالۍ منظر دی. موږ تاسو وینو دا څه ښایسته علما دي، دا ښایسته طلبا دي، عوام دي راجمع شوي دي. دا د میر اکبر صاحب په خوشحالۍ کې، د دې فضلاء علماء کرامو په خوشحالۍ کې دا موږ تاسو ته راجمع شوي دي. زموږ سره داسې یو الفاظ نشته چې په هغې باندې ستاسو شکریه ادا کړم. زه د زړه د کومې نه د ټول عوام چې کوم راغلی دی او خصوصا د علماء کرام چې کوم د بنیر نه، د سوات نه، د کالامه پورې ملګري راغلي، زه د هغې ډېر زیاته شکریه ادا کوم. وایي راشه چې ګلونه د اخلاص در باندې وشیندم، زه لکه سپرلی درته قدم په قدم ګل شم. پام کوه زړګیا مېلمانه درنه خفه نه شي، دا مې ډېر په مینه دې محفل ته رابللي دي. راتل دې مونږ دپاره د اختر نه څه کم نه دي. فطرت د پښتو دې مېلمنو ته خوشحالېږي. زما عزتمندو دا کم علماء کرام تاسو چې په سټیج باندې یینئ، دا څه کالي پکې څه ملګري فارغه شوي دي او الله پاک هغوی ته په دې سینو کې خپل علم ایښودل دی. د دې باره کې زه یو نظم پیش کوم. سترګې دې راواړوه چې ډېر ډېر درته وګورم، سترګې دې راواړوه چې ډېر ډېر درته وګورم. تا په دغه سترګو بخاري شریف لیدلې ده، فاضله بختوره سپین دستار دې مبارک شه، په علم نوراني ښکلې گفتار دې مبارک شه. او خاص کر زه د خپل شیخ پیر رهبر حضرت مولانا شمس العارفین صاحب د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی په کره کې پروګرام هغه یې پرېښودو. زموږ د دې کلیوالو سره یو ډېره مینه محبت و چې هغه په دې محفل کې موږ ته حاضر شو. وی په کتو شوم درته ستړی په دیدن دې نه مړېږم، په کتو شوم درته ستړی په دیدن دې نه مړېږم. دا زما چې درته جانان ښایست دی که دا مینه لیونۍ ده. زما عزتمندو دا میر اکبر صاحب چې تاسو یینئ دا یو ډېرو مراحلو نه تېر شوی دی. دا به قاعده شروع کړي، سپاره به شروع کړي. حالانکې زه چې وینم ډېر خوشحاله په دې یم چې زما والد صاحب ته په ناظره قرآن شریف ویلی، قاعده یې ورته ویلی دی چې نن فارغېږي د هغو په کیسه دا مولانا فضل حکیم صاحب دې ورسره خوارۍ خاصۍ کړي دي، دارنګې د ټولو علماء کرامو سره خوارۍ خاصۍ کړي دي. نن چې دې مقام ته رسېدلی دی دغه د علماء کرامو مینه محبت و. دا پروګرام موږ تاسو دا یو سبق راکوي چې موږ تاسو هم نن په ځان باندې تکلیف تېر کړو، د خپل ماشومانو دغه جدایي هغه خفګان برداشت کړو
او دا د علم ته ولیږو چې سبا دغه شان یو ګل بهار زمونږ ستاسو مخې ته راشي. زه بیا د دې ټولو مېلمنو د راتلو شکریا ادا کوم. علما کرام ډېر په مینه خلوص سره راغلي دي، د هغوی ډېره شکریا ادا کوم. الله پاک دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کول نصیب کړي. زه ستاسو د شیخ صاحب په منځ کې حایل کېدل نه غواړم. دا یقینا بهترین یو ډېر غټ عالم الدین چې موږ تاسو دیو بیان ډېر په توجه سره واورو. الله دې موږ تاسو عمل کول را نصیب کړي. معززو علماء کرامو دې مجلس ته د بهر کلو نه راغلو مېلمنو او د دې عظیم علاقې او د دې عظیم کلي سنګرې محترم مشرانو، د ټولو نه اول خو زه امیر اکبر مولانا امیر اکبر صاحب د هغه ته او د هغه والدینو د هغه نسب کورونه او د هغه ټول کلي ته د زړه د کومې نه مبارکبادي وایم چې دا یو عظیم نسبت هغه ته د الله د طرف نه د الله په فضل و کرم سره حاصل شو. دې مجلس کې د دغه مخامخ کلي بامي سره تعلق لرونکي چې کوم نوجوانان علما دي شاید چې هغوی تشریف فرما دي، د هغوی والدین وي، مشران وي، زه هغوی ته مبارکبادي وایم. الله رب العزت کې هغوی ته موږ ټولو ته قبولیت نصیب کړي. او یقینا دا خوشحالي چې څنګه نن د امیر اکبر مولانا امیر اکبر او د هغه د والدینو ده، نو دا خوشحالي نن زمونږ هم ده. ځکه تقریبا 7 کاله زمونږ سره په کټپاڼۍ مدرسه کې دي وخت تېر کو، حفظ او تجوید او بیا تر 9مې درجې پورې سبقونه یې وویل. یقینا مونږ هم ډېر خوشحاله یو او د الله رب العزت نه دعا کو چې الله رب العزت دې ته او مونږ ته په دین باندې استقامت را نصیب کړي. د دې سره سره زه دې والدینو ته او د دې ترونو ته دا یو درخواست کوم چې څنګه تاسو د طالب علمۍ په دور کې د علم د حصول لپاره دې وقف کړی، د دنیا په سر بل کار نه و، تاسو وقف کړی و، د کور کارونو کې تاسو نه کول چې ته سبق ووایه. نو د ده سبق دا اوس شروع شو. زه بیا هم درخواست کوم ځکه اکثر والدین دا ډېره لویه غلطي وکړي چې کله بچی فارغ شي نو هغه بیا دنیا ته حواله کړي او مزید د دین د درس و تدریس لپاره هغه مواقع ورله نه ورکړي. نو دا مواقع به ورله نور هم ورکوي. بس دا تصور وکړئ چې تر مرګه پورې موږ دې د الله دین ته وقف کړی دی او الله رب العزت دې موږ ټولو ته قبولیت نصیب کړي او دې ته دې الله قبولیت نصیب کړي. زما محترمو، یقینا چې عزت دا د الله په دین کې دی، دنیا کې عزت نشته. که تاسو وایئ چې دې به سعودي ته لاړ شي پیسې به وګټي، دې به دلته مزدوري کې پیسې به وګټي، نو ستاسو په دې کلي کې به ډېرو خلکو پیسې ګټلې او مسافرۍ به یې کړي، ډېر مالدار وي. خو دا کوم چې ناس خلک یې تاسو ووایئ دومره لوی عزت چې نن ده ته میلاو شو د خلکو له طرف نه، د استادانو له طرف نه، دا عزت چې چا د بار ملکونو نه پیسې راوړي هغې ته دا عزت میلاو شوی دی. د حسن انور مې رایاد شو. زما مراد خپل پیر و مرشد، خپل قبله او خپل کعبه، الله ته او د الله عظیم پیغمبر ته زما وسیله او زما سند مرشد کامل مرشد پاک حضرت اقدس هزاروی رحمه الله رحمة واسعة، نور الله مرقده وأعلى الله مراتبه ونفعنا الله بعلومه وفيوزاته آمين.
یو ځل د هغې مدرسه او د هغې مسجد مبارک کې د حفاظ کرامو داسې ساده شان دستاربندي وه. هغې خپله باندې په منبر تشریف فرما او جلوه افروز و. زمونږ د علاقې زما د دې اساتذه کرامو استاد محترم حضرت مولانا فضل ودود شهید رحمت الله علیه د هغې یو ماشوم فرزند ارجمن حفظ قرآن تکمیل ته رسولی او چې کله هغې ورته رامخې ته شو چونکې زمونږ د مرشد پاک نور الله مرقده د دغه عظیم هستۍ سره یو بېکچه او بېشانه محبت او تعلق و. هغه ماشوم د هغې هغه بچی هغه یې ځان ته رانږدې کړو، په تندي باندې یې ښکل کړو، پګړۍ یې ورته په سر کړه، د پټکي د تاولو نه یې پس دوباره بیا ښکل کړو. جلال کې راغی او وی فرمایل چې و امریکې اے بین الاقوامی اسټابلیشمنټه، اے د دین دشمنه، اے اغیاره، زه به خپلو مدرسو کې، زه به خپلو خانقاهونو کې، زه به خپلو جوماتونو کې داسې ګلالي تیاروم، داسې ګلابونه تیاروم چې د هغې ګلونو مهکا، د هغې ښکلا او د هغې خوشبو په تمامه دنیا کې خورېږي. یوازې دنیا کې نه، آخرت کې به هم محسوسېږي. ته دې ته دهشتګرد وایې، ته دې ته ترهګر وایې، ته دې ته شدت پسند وایې، ته د دې کردار کشي کول غواړې، نو هغه یې داسې را مخامخ کړو، مجمع دې ورله مخ کړو، وی هو واخله یو بل دهشتګرد مې درته تیار کړو او ته به تر څو پورې دې ته دهشتګرد وایې، ته به تر څو پورې د دهشتګردۍ په غلط نوم باندې زما د قوم بچي، زما حافظان، زما علما، زما صوفیا، زما اولیا، زما د امت اساسي او زما د امت سرمایې به ته زما نه قتلې، ته به هغه په شهادت باندې رسې. زه به په یو مدرسه کې، یو جومات کې، یو خانقاه کې درته داسې په زرګاو په لکو باندې دهشتګرد تیارومه. ته هم تکړه شه، ته هم ګولۍ تیارې کړه، ته هم ټینګونه تیار کړه، ته هم تیارې کړه. زه هم داسې نه تیاروم، زه هم دې ته پګړۍ پسروم، زه هم دې ته پیغمبري امامې پسروم. ګورو به چې د الله په ځمکه په مخ د دې ځمکې باندې ته باګیر یې، ته یې ګټې او زه ځان ته حق ویم، زه ځان ته د الله د دین علمبردار ویم چې زه یې ګټم. په میدان باندې به پته لګي چې ستا پیغام وګټله او که زما قربانو، زما محنتونو او زما د عوامو د پښتنو محبت وګټله. زه انتهایی چې زمونږ مرشد پاک حضرت مولانا شمس العارفین عزیزي صاحب د هغوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. دغه رنګې د هغوی سره راغلي مېلمانه چې په سټیج باندې موجود دي، د جامعه اصحاب صفي محتمم صاحب، حضرت مولانا فضل حکیم عزیزي صاحب، د هغوی هم د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. د هغوی سره راغلي مېلمانه او زموږ استادان محترم چې څونه دي، هغوی ته هرکلی وایو او زموږ د محفل د دوی په راتګ باندې روښانه شوی دی، نو زه د دوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. دغه رنګې کوم عوام چې دي زموږ په معمولي التماس او په دعوت باندې دوی د محفل ته راغلي دي، نو د دوی هم د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. دغه رنګې زموږ سګني فضلای کرام چې کوم دي، حضرت مولانا بخشمیر صاحب د بامی سره تعلق لري، حضرت مولانا اسرار احمد صاحب، دا څنګه حضرت مولانا لیاقت صاحب، سلمان صاحب او د باچکټي سره تعلق لري. دوی ته هم په راتګ باندې هرکلی وایو. د دوی سره چې کوم مېلمانه راغلي دي هغوی ټولو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایو. دغه رنګې په سټیج موجود چې کوم خلک دی، عوام دي، د دوی ټولو شکریا ادا کوم. وروڼو که زه وګورم نو زما خپل دونه وس نشته، زما خپل دونه طاقت نشته چې زه داسې پروګرام وکړم، خو دا د الله رب العزت په موږ او تاسو باندې یو خصوصي رحم دی او کرم دی. د دې لپاره یې څه خلک تیار کړی دی او هغوی د الله د رضا لپاره په دې کې حصه اخلي او خپل آخرت له ګټه کوي. نو زه د هغوی هم د ټولو شکریا ادا کوم چې دې پروګرام منتظمین کوم دي، دې کې خادمان کوم دي. یوازې دا ډېره ګرانه ده، نو د دې د ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. دغه رنګې چې کوم خلک راغلي دي، زموږ ماماګان دي،
د هغوی سره راغلي مېلمانه دي راتلونکي چې کوم دي د کلیوالو ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم زمونږ د سربندي وه کلیوال ډېر راغلي وو هغوی ته په لارې باندې تکلیف و نو د هغوی معذرت غواړم د تکلیف او د هغوی شکریا ادا کوم واخر دعوانا الحمدلله کال نوې نمونې او نوي ګلابونه چې تاسو ته ښکارېږي حضرت مولانا امیر اکبر صاحب مولانا بخت سمیر صاحب مولانا اسرار صاحب مولانا بختاج صاحب او مولانا سلمان خان او مولانا لیاقت علی او ما په خیال باندې مولانا عطا الحق صاحب او د دوی سره په دې کال کې په مختلفو مدارسو کې فارغ شوي علماء کرام د الله په درگاه کې دس په دعایو چې الله رب الجلال د دین عظیم الشان کار ته نواخلی او الله رب الجلال دنیا ته حواله نکي دا پورې کسان چې ولاړ دي دلته کېنه دلته راشي کېنه زما معززو محترمو الله رب الجلال زمون خالق او مالک دی او مونږ پیدا کړیو زمون نه وړاندې مخلوق پیدا کړی دی یو ډېر لوی امام دی امام فخر الدین رازی رحمه الله هغوی ذکر کړی دی چې په کائنات کې د الله رب الجلال مخلوق 80,000 نه 80,000 پورې دی په دې 80,000 یا د 80,000 مخلوق کې الله رب الجلال پیریان پیدا کړی دي د دوی سره به حساب کتاب کیږي او دای د ور د لمبې نه پیدا کړی دي طاقت ولم زیات ور کړی دي په یو لحظه کې د یو ځای نه بل ځای ته رسیدي شي روغ آبادی او چتولی شي قرآن کریم د هغې تذکره موږ ته کوي یو قسم مخلوق دی چې هغه فرشتي دي دا الله رب الجلال د خپل نور پیدا کړی دي دوی له طاقت هم زیات ور کړی دی یو لحظه کې زرګاو لکاو کیلومتر فاصله طی کوي یو انچه فاصله چې د هغې د یوې انچې نه لاندې وینه ساس کې راتاویږي دا به لازمه کې ته نه را رسېدلي او جبرائیل علیه السلام څه د پاسه 15,000 یا 15,000 کاله فاصله په دومره لحظه کې طی کوي الله رب الجلال دا طاقت ورکړی خدا فرشتي داسې دي چې دا د الله د جانب نه مامور دي په کارونو باندې قرآن کریم کې الله رب الجلال فرمای لا يعصون الله ما امرهم دا الله د حکم یو ذره مخالفت نه کوي ويفعلون ما يؤمرون چې الله ورته څه حکم کوي هغه کوي د دې په مقابله کې الله رب الجلال انسانان پیدا کړي دي د ډېرې کمزوري څیز نه پیدا کړي دي خاوره د اوبو نه د هوا نه د دې نه پیدا کړي دي لیکن دا انسان په کائنات کې اشرف المخلوقات پیدا کړي دا انسان ته داسې اعمال الله ښودلي دي د هغه رسول داسې اعمال الله او د هغه رسول ښودلي دي کو چېرته دا انسان په هغې عمل وکړي نو دی به د فرشتو سره یا د فرشتو نه اوچت مقام حاصل کړي خو کو دی په دغې تعلیماتو باندې عمل ونه کړي نو قرآن کریم بیا د هغې تذکره کړه د ځناورو نه لاندې درجې ته به لاړ شي په دغې انسانانو کې الله رب الجلال دو جنس پیدا کړي دي
یو ته زنانه وي او بل ته نارینه وي او په کائنات کې الله رب ذوالجلال د نسل انسانیت د بقا دپاره دا دواړه جنسونه پیدا کړي دي ورنه الله قادر دی بے پلاره بے موره یې آدم پیدا کړی دی علیه السلام بے پلاره یې عیسی علیه السلام پیدا کړی دی الله رب ذوالجلال کولی شي داسې سیدو بابا جی رحمت الله علیه له یو سړی راغی ورته یې بابا ما ته دوا وکړه چې خدا راله زوی راکړي هغه ورته دوا وکړه څه وخت پس بیا راغی بیا وی بابا دوا راته وکړه چې خدا راله زوی راکړي هغه ورته بیا دوا وکړه نو څه وخت پس دی بیا راغی بابا دوا راته وکړه چې خدا راله زوی راکړي نو بابا ورته وی واده دې کړی دی هغه وی چې واده مې کړی بیا به تا ته راتلم بیا خو مې خپله بچی راوړی نو الله رب ذوالجلال قادر دی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کله الله یو سیستا حکم وکړي شه بس هغه بیا شوي وي دا دومره غرونه اسمانونه او دا کائنات کې دا دومره مخلوق په خپل قدرت پیدا کړی دویم جنس دی نارینه یو جنس نارینه او بل جنس زنانه دا دوه اجناس دي او په کائنات کې الله رب ذوالجلال د دې دواړو طبقاتو دپاره د دین د سمج دپاره او د پوهې دپاره د مدرسو د جماعتونو د خانقاهګانو انتظام کړی